اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن در سره د شهیدری سے په اواز کې د امام ابو حنیفه رحمه الله حواله سره یو ډیر قیمتي او خسته بیان شیر کوم. راځي چې وایو او د خپل ټیم قیمتي کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دو سیزونه میں پری خودل نزان نپس او ترسو پوری چې تاسو په دغه دواړو سیزونو عمل کړی وي نو گمراهان بنشئ. په دغه دو سیزونو چې منګولي لګولي عملم پې کړی وي نو تاسو به په نیغه لار یې په صراط مستقیم به یې چرې به هم د نیغې لارې نه خطا نشئ او ګمراهان به نشئ. دوه څیزونه څه شی دی؟ یو د الله کتاب قرآن حکیم او بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړل شوی سنت او د هغه ښکلې طریقې. قرآن حکیم ته زمونږ دا طالبان وحی جلی وی، دا هغه ښکاره وحی ده چې د جبریل علیه السلام په ذریعه او په واسطه پیغمبر علیه السلام ته راغلې ده، او سنت د نبی علیه السلام چې په کوم څیز ثابت دی هغې ته وحی خفي وی. دا هغه وحی ده چې رب العالمین پیغمبر علیه السلام ته زړه ته اچولی ده او نبی علیه السلام بیا د هغې بیان خپل امت ته خپلو صحابو ته کړې ده. نو قرآن شو او سنت دواړه وحی ده، دواړه د رب العالمین د طرف نه دي. نو ښکاره خبره ده چې کم څیز د الله د طرف نه وي په هغې د مسلمان عملي دې نه بل شی صراط مستقیم نشي کېدی. دا نیغه لار د الله ته رسېدلې لار ده. اوس وروڼو قرآن باندې عمل او په قرآن پوهېدل او د قرآن په مفهوم او د هغې په معنا پوهېدل د هر انسان کار نه دی. دارنګې په حدیثو باندې پوهېدل او د حدیث په معنا ځان پوهول او د هغې نه مسله وښکل دا د هر چا کار نه دی. رب العالمین په دې امت ته نبی علیه السلام کې صحابو کې تابعینو کې د هغې نه پس چې کوم خلک دي داسې پاک او پوه انسانان پیدا کړي دي چې هغې د قرآن نه او د سنت نه د امت لپاره مسائل راوباسي. قرآن حکیم کې دا آیات دی، د دې نه دا مسله راوځي، دې نه دا معلومیږي، دې نه دا معلومیږي، دې نه دا معلومیږي. د پیغمبر علیه السلام دا حدیث دی، دې نه دا مسله معلومیږي، د دې نه دا مسله معلومیږي. نو داسې خلک چې هغې د قرآن نه او د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه مسایل راوباسي او عوام ورباندې پوهوي هغې ته بیا ائمه مجتهدین وایي. امامان چې تاسو وایئ هلکه وایي د تره چا په مذهب یې وایي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، تره چا په مسلک یې د امام شافعي رحمت الله علیه. پخوا به د ماشومانو ته د خپلو استادانو دا خول کنه امامان څو دي؟ وایي څلور دي. دا ډېر دي، څلور هم نه دي، خو د دې څلورو امامانو فقه او د دې مذهب مشهور دی. د دې په مذهب باندې چې کوم خلک دي هغې ته مقلدین وایي. هغه خلک زیات تر د دوی د مذهبونو تشهیر شوی دی، هغه مشهور دی، ځکه دا څلور خلکو ته ښکاره دي. نور په تېره شوو زمانو کې د دې نه علاوه هم نور مجتهدین او امامان تېر شوي دي. د دې امامانو کار څه دی؟ د دې کار دا دی چې د قرآن او د سنت نه مسایل به راوباسي او به امت ته رسوي. ځکه ما درته وویل چې د قرآن په مفهوم پوهېدل، د هغې په معنا پوهېدل، د هغې نه مسله وښکل د هر چا کار نه دی. دارنګې د احادیثو په مقصد پوهېدل، د هغې نه مسله وښکل دا د هر چا کار نه دی. او نار سړی دا ګوري چې ډېر لوی علم غواړي، ډېره لویه پوهه غواړي، هغې باندې طالبان پوهېږي. دغه خبرې نه کوم، ستاسو د عوامو د پوهې دپاره زه یو دوه خبرې درته کوم. نو دغه ائمه حضرات امامان د هغې مقصد او د هغې کار څه دی؟ د قرآن او د سنت نه مسایل راوښکل. مشر امام په دې کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. په خپل وخت کې ده او د شاګردانو
ډېر لوی شاګردان یې تېر شوي دي. امام ابو یوسف رحمت الله علیه، امام محمد رحمت الله علیه، امام ظفر رحمت الله علیه، بیا د هغې شاګرد امام محمد صاحب شاګرد امام شافعي رحمت الله علیه دی، د هغه شاګرد امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دی. دا ټول امامان د امام صاحب شاګردان دي. او بیا دا وروسته چې کوم محدثین تېر شوي دي، امام بخاري، امام ترمذي، امام ابو داود، دا ټول د دوی شاګردان دي. گویا لوی محدثین، دا حدیث لوی امامان او د فقه لوی امامان، دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردان دي. او رب العالمین چې هغه له کومه پوهه ورکړې ده د خپلو شاګردانو او د په شریکه د قرآن حکیم او د احادیثو نه 12.5 لکه مسلې راوښکې دي په خپله زندګۍ کې. 12.5 لکه مسایل. او دا داسې نه وه، هغه عالمو مجتهدو امامو، خو داسې نه وه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپله زمانه کې دینی مدرسې جوړې کړې وې. لکه نن سبا چې ته مدرسه جوړه کړې، زه جوړه کړم، بل څوک جوړه کړي. خو مونږ چې مدرسې جوړو نو چندې وله غواړو، بې د چندې نه خو مسله چلېږي نه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به د دې ټولو مدرسو انتظام په خپله کو. د هغې استادانو له تنخواګانې به په خپله ورکولې، د هغې طالبانو له خوراک او څښاک تر د جامو پورې ضروریات دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ذمه. تاریخ لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل دور کې 14 مدرسې وې، درسونه غټ غټ 14 غټې غټې مدرسې. دا بالذات هغه وې چې د هغې نګراني به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوله. بیا د هغه د شاګردانو مدرسې د هغې شمېر نشته، د شاګردانو مدرسې د هغې شمېر نشته. اگر چې هغه مدرسې داسې نه وې لکه زمونږ او ستاسو د مدرسې چې هغې کې به د احادیث او د فقه درسونه کېدل. او په دغه مدرسو کې چې څومره استادانو د هغې انتظام ټول د امام صاحب په ذمه و. چندې مندې سوالونه به یې وله نه کول. او که ته وایې دا دونه پیسې کم ځای وې، نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زبردست تاجر و، ډېر لوی زبردست هغه تاجر و، تجارت به یې کو. او بیا د کپړې تاجر و، دا کپړه به یې اخېستله او هغه به یې خرڅوله او د هغې ډېر لوی مارکیټ او ډېر لوی انتظام یې. نو د کپړې تجارت به یې کو، د هغې سوداګري به یې کوله. او ایمانداري څونه وه. یو ځل یو کس له کپړه ورکړې وه په مزاربت ته. دا یو طریقې چې زه دله مثلا پیسې درکمه او تا ته ووایم چې ته په دې پیسو باندې کار کوه، او چې څومره ګټه وکړې نیمه ګټه ستا او نیمه زما، پیسې به زمئ او مزدوري او عمل به ستی، او چې څومره ګټه یې به نیمه. دې ته مزاربت ویل کېږي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چا له کپړه ورکړې وه یو سړي له، زه دا کپړه یوسه او دا خرڅه که تجارت پکې کوه، او چې څومره ګټه وشوه نیمه سته او نیمه زما. سړی لاړ هغه کپړه یو ښار ته یوړه. ډېره موده پس دا سړی واپس راغی. امام صاحب ورته وایي هلکه ته خو به نور کله زر راتلې، تا خو ډېر لوی ټایم تېر کولی، کپړه نه خرڅېدله که څه چلو؟ وایي نه صاحب، زه چې کومې علاقې ته تللی وم او کپړه مې وړې وه نو هلته د کپړې قات و. بعضې وخت کې د غنمو قات شروع شي نو خلک دا غنم خوندي کېږي دي، ودرېږه چې ګران شي بیا به خرڅوم. دا ښه خبره نه ده، دا ناجایز دی. نو ده وی چې ما کپړه یوړه نو هلته کې د کپړې قحط نه پیدا کېده. نو ما هغه کپړه خوندي کړه، ما وی ودرېږه چې دا کپړه سنبال کړم، نو چې کله دا کپړه ښه ګرانه شي نو بیا به یې خرڅه کړم. نو صاحب کې مې ښوده، نو چې ورو ګرانېده ما نه خرڅوله. نو چې هر کله هغه کپړه ګرانه شوه، خلکو ته ضرورت شو، نو بیا مې خرڅه کړه. نو چې ډېره لویه ګټه مې پکې وکړه، زرګونه درهم، په زرګونو درهمو ګټه مې وکړه. او صاحب نیمه سته او نیمه زما. سړی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي انا لله و انا الیه راجعون. ته پې خوشحاله ها؟ د مسلمان د مجبورۍ نه تا دومره ناجایزه فایده اخیستله. مسلمان ته کپړه ګرانېدل او تا ګرانۍ ته یې ښودې وه، الله نه نه یېرېږي؟ الله له به څه جواب ورکړې؟ اوس هم بعضې خلک یې غنم به راوړي، بازار کې دکاندار به وړه راوړي، غنم به راوړي، بس خوندي کې چا باندې به نه خرڅوي. ولې؟ ورېږه شی ګرانېږي. دا ډېره لویه ګناه ده، ډېره خطرناکه ګناه ده. کوم انسان چې دا چل کوي چې شی اخلي په بازار کې خوندي کوي، چینی دي، غوړي دي، اوړه دي، غنم دي، دې لپاره یې خوندي کوي چې دا ګران شي نو بیا به یې خرڅوم. د الله قهر او غضب له ډغره ورکول دي.
دا سړی د رزق بلواندی کیږي او ورپسې کیږي با الله برده په رزق او رده په تجارت او کاروبار او ګټه کې هیڅ قسم برکت نه چي دا یاد وساتئ او مسلمان ته ضرر دي تکلیف دي رزق الله ورکی تعلیم درکې دی بل ورکی قطعا ذخیره دوی برکت دا لوی ګناه ده خطرناک ګناه ده هغه مال چې ته ګټې اب هم نه لاړ شي هغه خپل چې کوم د سر پیسې دی اب هم نه لاړ شي لپان بناستي بیا الله په دنیا کې او الله سره صدا خو بیا جدا وی خطلا پا دی خوشحال ہے چھ دیر پیسے دے اگردلے خوشحال ہے خان دے ولی لکم کپڑا کلانے دلا او تاوی گرانا بخر سکم او گرانا دے خر سکلنا مسلمان دا مجبورینا دی ناجیہ دا فیدا کشتلا دیر الوی گناہ دے گٹلے دا سمرا گٹستا کیگی نیما ویجی دومرا زر درہم بکیگی درہم نن سبا دا پندیش تو شپگیش تو رکو برابر شرعی درہم دومره زره درهم می کېږي زه یې کور ته لاړم او هغه یې راوستې وایي دا ستا نیمه ګټه خو درجې به درکړم او ته به لاړ شې چې زما د کپړې اصل څومره پیسې وي اصل او چې څومره یې ګټه کړې ده دا به ټول هغې ښار ته یو څه د هغې ښار په فقیرانو باندې به تقسیم کړي دا په ناجایزه طریقه دا پیسې ګټلې نو ګټه به اوس ګوره سړی سوچ کوي نو ګټه دې صرف تقسیم کړي نو د کپړې اصل مال خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولې تقسیم کړي ته ګټه تقسیم کړه ته مو خلکو چې ګټه کړې ده هغې دې واپس ورکړه نه 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 هغه چې څومره دې ګټه کړې ده هم به هغه خلکو واپس تقسیم کړه او چې زما د کپړې کوم اصل قیمت دی اصل قیمت هغه هم هغې ګټې سره اوس ګډوډ شوی دی هغه پیسې هغې سره ګډې وډې شوي دي پته یې پکې نه لګي نو اصلي د کپړې چې کوم هغه لکونو روپو پیسې دي هغه مې اوس په غریبانو مې تقسیم کړه او تا محنت مزدوري کړې ده هغه د جیب نه تقسیم دې ته ایمانداري غټ تاجر او سوداګر ایمانداري پکې دی ته بعضې خلک اوس هم امام ابو حنیفه رحمت خبرې کوي امام صاحب تاسې دی امام صاحب تاسې دی امام صاحب نوک تمام څوک ونه رسېږي نه په علم کې او نه په تقوا پرهیزګارۍ یو سړي دې پیسې قرض کړې شل زره درهم دا دې یو سړي قرض کړې دې زمانه کې تقریبا څه پنځه شپږ لک روپۍ دې دې قرض کړې یو ځل په لاره امام صاحب روان دی سړی هم روان دی چې روان دی نو دې سړي چې امام صاحب پوهېده نه په یو کوڅه کې روان دی امام صاحب ورمنډه کړې ده مټې ونیوه یالکه چېرته تښتې نو په ډېر لار بد دی هغې سړي دا ګمان راغی چې په ما خو یې قرضه ده ما نه خپلې پیسې غواړي بیرونه مونږ ولې پټېږي لار دې بدله کړه چې دې ولیدم بعضې سړی چې قرضدار یې سړي وویل پټېږي دی ولې پټېږي وایي صاحب ستا په ما پیسې دي قرض دې را پورې دی ما سره شته دی نه او نیټه دې تېره ده نو بس ما له حیا راځي در مخامخ کېدی نه شم او چې کله پیسې برابر کړم راځم به وایي ښه ته زما مسلمان رورې نو تا زمونږ مجلس په دې وجه پرېښود چې په تا زما پیسې پورې دي او هغه در سره شته دی نو ته حیا کې نه راځې ته خو زما مسلمان رورې راځه زما مجلس ته پام کوه چې زما نه ځان پټ نه کړې او تا باندې چې زما کوم شل زره درهم پورې دي دا مې د الله په نزد درته وبخلې زه خپل کار کوم وبخښي څوک یو 2 روپۍ یو 3 روپۍ وبخښي دې زمانه کې استاد چې ما جومات لا هغه 10 روپۍ درکړې یاد دي استاد هغه چې درې مې جومات لا غشتې پکې چې مې پلان کې چې مې 2 روپۍ ورکړې 15 روپۍ خیرات به وکړي یو کال به یې یاد دی او زمونږ به څه خیرات رښتیا ووایه نیکان خلک هم پکې شته پاکان هم پکې شته خو اکثر خلک چې طالب له ډوډۍ ورکوي نو هغه ورکوي چې په خپل یې نه خوري سوځېدلي او خیراتي چې ملنګ لکم او د فقیرانو لکم غنم ورکوي نو اب هغې چې د ګونډي نه به ډکي دا زمونږ خیرات او مقبره کې چې کومې خیر پیټی هغه هسې نه قبلېږي هغه د ریاکارۍ شی دی خو اوړی هم کم اوړی هغه صابون به اوړی چې جامې بشلی ځان له کم راوړی خیرات کم ځان له کم صابون اخلي کور داسې ده که او خیرات کم کم دا زمونږ سوچ دی حالانکه خیرات کول صدقه کول الله سره سودا ده پکار دا چې ته خپل الله سره سودا کې چې مزیدار او بهترین سودا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که ستا په چا قرض پورې دی او دی غریب دی ور ویې بخه که مالدار دی مهلت مالدار ته خیال دی مهلت او که غریب دی ورته وبخه قرضداري ته څه وایي هغې ته څه وایي مثل الغني ظلما ولې که ته مالدار یې پردې قرض در پورې دی وایي نن در کوم سبا در کوم دا تم ظلم کې نیټې پوره ده فورا خپل قرض دواړو طرفونه ظلم شروع دی که ما یو 10 روپۍ درکړې دوره د مهلت دله نه در کوم بیا سود به نه غواړم سود نن سبا پروګرام دا ډېر خلک سود خواره ګرځي پیسې به ورکړي هلکه دا به میاشت پس راکړې چې میاشت نیټه پوره شي راوړه که نشته دومره سود به راکړې
نفع وته یو څوک ته منافع وي نمونه ولا بدلوي تاسو بل چکو اگر ټیم راشي بیا نشته دومره به زیاتی براکه دا خو زمونږ او ستاسو ګناه شوه چې کوم قرضدار دی خو چې په چا دې پورې شوې بس توبه وباسه د مور پی دی بیا د دوکاندارانو نه تپوس وکړئ که نه دا تپوس وکړئ دوکاندار غیب څه سرمایه به یو 50,000 شل زره 10,000 او 1,000 یو لک روپۍ د دوکان کې جوړې دي دا د هغې غریب اړې موړي ده دې ساتلې هلته ټول قرضدار یې خوري خو چې چا چای یوړل چیني یوړل پی یوړل بس د مور پی دا سوچ لیکئ چې مړ به شم نو مرګ پته خو نه لګي وارثان تی نه ورکړي ستا بچې به څه ورکړي ته خپله غاړه نه خلاصې ستا بچې به ستا غاړه څه خلاصه کړي دواړو طرفونه ظلم شروع دی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقوا ته او بزرګۍ ته ګوره وی ښه په دې وجه چې په تا زما پیسې پورې تا زما مجلس پرېښی دی راځه مجلس الله لپاره مې درته وبخښي دا تقوا وه دا ټوله شپه د رب العالمین عبادت پې کوو د شپې به یې د قرآن حکیم ختم کوو 2 رکاته نفل یو رکعت کې یو ځل قرآن حکیم ختموه بل رکعت کې بل ځل قرآن حکیم ختموه بعضې خلک په دې باندې هم سوال کوي یاره وایي دا خو ډېر ګران کار د شپې په 2 رکعتو کې 2 ځله قرآن شریف ختمول دا خو د انسان عقل نه دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کرامت او کرامت دا عقل نه بار عقل بالکل ستا نه شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه دا واقع لیکلې ده هغه په 6 ګنټې کې قرآن شریف ختمو اول نه اخره په شپږ ګنټې سیب د انګلستان چې څومره علما او قاریان هغې پرې راپاڅېدل وایي دا ته ګناه کې ظلم نبی علیه السلام فرمایي 3 ورځو نه مخکې به قرآن نه ختموي ټیسین په 6 ګنټو کې ختموي دا زیاتې دي هغه وایي داسې وکړه کښېنئ دلته قرآن شریف شروع کوم که مې ختم که خو ټیک ده او که مې ختم نه که ستاسو خبره به ټیک د دیلي په جامع مسجد کې چې څومره علماو مشهور لوی راغونډ شو او دا لوی لوی قاریان راغونډ شو حافظان چا ورته چې قرآن یاد و هغه ورته غوږ کېښود او چې چاته یاد نه هغوی قرآن شریف لاس کې ونیوه او د مازدیګر مونځ وشو او شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع الحمدلله نه ورته شروع کړه د ماښام بانګ یې نه ویلې چې والناس ته ورسېد ماښام بانګ نه ویلې چې والناس ته ورسېد طی الزمان او طی المکان دا زمونږ تصوف یو باب دی مستقل رب العالمین بعضې وخت کې انسان ته زمانه رانیستې کړي په لږ وخت کې د ډېر کار دا د هغه کرامت دی کرامت هغه کار دی چې الله تعالی د یو مسلمان بنده نه چې پیغمبر نه یو مسلمان بنده د هغه نه داسې یو کار والي چې هغه د عقل نه خلاف او طی المکان بعضې وخت کې په لږ وخت کې ډېر مزل وکړي په لاره رواني الله تعالی ورته ځمکه راغونډه کړي د هغه دا خیالي یو غنټه کې څونه مزل کېږي د الله تعالی داسې یو طاقت ورکړي چې هغه په 2 منټو په 3 منټه کې پنځه شوارو ده چې کوم کار کېږي هغه الله تعالی په غنټه کې نه وایي دا نیکانو بندګانو رب العالمین د طاقت ورکړي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو د کرامت خاوند نو که هغه په شپه کې 2 ځله په یو رکعت کې یو ځل په بل رکعت کې بل ځل قرآن حکیم ختمو بېشک بالکل د عقل نه خلاف او بار خبره ده خو د کرامت نه بار خبره ده دا د هغه کرامت او د هغه بزرګي وه د هغه نیکي وه د شپې به یې قرآن حکیم ختمو د ورځې به لګیا طالبانو ته درسونه به یې ورکول او د قرآن او د سنت د مسایل به یې وکړل دا د هغه مشن او د هغه پروګرام او مجاهد څومره استاد دی د حماد دی یو ځل د خپل استاد ته ورغی حماد ته هغه ډېر خفه ناست امام صاحب رحمت الله علیه ورته وایي چې استاد جي ولې پریشانه ناست دی وایي په 2 وجو پریشانه یم یو خو دا دی چې زمونږ د علاقې ته یو سړی راغلی دهري د دهري هغه خلک دي چې الله نه مني نو هغه د خلکو عقیدې برباد کړې ډېر خلک یې ګمراهان کړل د خلکو په ذهن کې خرابې خبرې اچوه چې الله نشته خدای نشته الله نشته نو ډېر خلک یې ګمراهان کړل یو خو په دې ډېر پریشان دی دویم مې بېګا یو خوب لیدی دی د هغه خوب د وجې نه پریشان دی دا خوب دا دی چې بېګا د خوب اینمه چې یو اونه ده اونه شنه او په هغه اونه کې شنې شنې پاڼې وړې وړې کچه پاڼې دي یو خنزیر راغی او د هغه اونې نه هغه ټولې شنې پاڼې وخوړې بالکل یې اونه د پاڼو د تشه او بیا هغه اونه په منځ اوښلېده چې اوښلېده د هغې نه یو زمری راووت زمری چې راووت په هغه خنزیر باندې حمله وکړه او هغه خنزیر یې داسې بالکل خونې و نیک او دا اندامونه یې وله پرې کړل او هغه خنزیر یې په هغه سات باندې ټوټې ټوټې کوړ شو دا خوب مې لیدی دی او ډېر زیات پریشان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي چې
استاد جی مخبتی را خوشاله خبره دا ډیره زیاته خوشاله خو ډیر مزیدار اصلګه ودا اون چې دنه داته ته مو استاد ته داونه او دا صبر شنه پانه کې تاولی دی په دې اون کې دا کچا مسلمانان دي دا واړه دا کمزوري مسلمانان دي وړي پانه دي دا واړه مسلمانان دي او دا خنزیر چې تاولی چې دا پانه خوري دا دهری دی دا دهری د خنزیر په شکل تا تعالی خو دیراغه او دا کچا مسلمانان چې دا کمزوري مسلمانان دي د شنو پانو په مثال دي دا ټول خوړ د خنزیر د دهری خوړ گمراهان کړ عقیده ولا برباد بیا دا اونو شلې د نوز مری ته وروته نو ته اونې ته اوشلې د زنه وروته دستا شاګرد دې زه غزمریم او د زمری دهری مړ کړو دا دهری بدل برابر استاد خوشاله شو دا خو عقیده المزیدار خوب دی او امام صلی رحمت الله علیه رب العالمین ډېر پوهه ورکړ ډېر زیات خيار ډېر عقلمن دا علم سره عقل ډېر خشه دی کم علم سره چې عقل نه هغه د تبع ذریعہ علم سره پویا هغه پارسیبانو یک من علم را 10 من عقل باید یومن علم للس من عقل پکار دی که لس من علم د سره عقل پکې هم مصیبت ته پویا ولا پکار دا پویا نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خډیر انتهایی پویو خدای پاک غلیو سوچ او سمجھ او پویا ور کړیو بس روت میدان ته اعلان یو هغه دهری متعلق هغه لورغه وی خلق عقیده برباده مقابله کو بادشاہ لاله بادشاہ سلامت تل یو سړی راغلی د دهری دی او د خلق عقیده بربادای هغه وی دا خو مقابله به پکاري دا څه خو دې نشم ولر کوله پیره ولا زو سره مناظره کو مقابله بحث کو ټیمه مقرر چې ټیمه مقرر کړ د بادشاہ دربار کې دنیا خلق را جمع شو هغه سړی چې دهری دی خدای نه مني غم دی هغه مرګریم ناشتي امام صلی رحمت الله علیه شال بشال جامو کې دې مرغه ا دهری وته وی چې ما سره بسوک مقابله کې امام سے ورته زبر سره کوم لری شوی ته خورا کوټه ونی موله تما سره مقابله کول شي ورشات چتلوي استاد دی راواله تما سره مقابله نشي کول امام سے ورته وی ذکر کوټه موله مو کار سے مخزر سره مقابله کوم اوس به پته ولګي چې تب په حق او کذ په حق هغه دهری خو خيار واغه یو بل نه سوالونه کو زبستانه سوال کوم مال بلاغي جواب راکې ابیا تمانه سوال کو زبستانه سوال جواب در کوم ډیره بادشاہ ناس دربار کې خلک هم ناس دي دهری وته وای عجیب سوالونه پکې وینم به سوال مدار چې تاسو وای چې الله نه مخ کې سوچته نو به تیرسته سوچته اولم دی او اخرم دی در رب العالمین نه مخ کې سنو بس الله او د الله نه رستم سنشتا بس الله دی نه ته مخ کې سشتا ازلی دی نه ته رستم سشتا ابدی دی مونږ بټول مړ شو هلاک بشو الله بای مونږ نور رب العالمین موجودو د دې یو مثال بداسه ماته خارج کې داسه ماته یو مثال به خو کې داسه یو شی چې دا غنه نه مخ یو شی بنه رستو ځکه ما داسه یو شی خو اوس کدا لوډ سپیکر دی نه مخ کې یو ځایشتا کدا کوټه دی نه مخ کې د چا کور دی دا غنه مخ کې د بل چا کور دی دا غنه مخ کې د بل چا کور دی د دې جمعات نه رستو لار ده هغه نه رستو بل چا کور دی نو داسه شیخ دنیا کې نشته چې هغه نه مخ کې یو شی نو د رستو یو شی د دې مثال خو امام سے ورته وی دا انسو دا عدد دا شمیر درځي وی وایا هغه یو 2 3 4 5 شپږ و وی دا تاسو د نکوم چې د یو نه مخ کې څه شی دی د یک نه مخ کې یو نه مخ کې څه شی دی هغه وی د یو نه مخ کې وځ نشته شروع خو د یو نه کې په عدد کې پشمیر کې د یک نه مخ کې بل څه شی نشته په انسو کې وی خدا وایا 4 5 شپږ و تسل زر کروڑ ارب کرب زور پس شابه لګیو لک سات پس نو بس چپ شو وی شابه وایا وی نور خو مال نه راځي وایا ور پسې اخیری به ځان رسې داسې حد ته برسېږي شابه وایا چپکېږي بنا وی بدما چې سونه انسی وی دینه پس خو ما نور انسی نشته وی دا تمام مثال خو چې دا عدد کم شمیر دی د یک نه مخ کې د یو نه مخ کې څه نشته او چې ته څومره شمیر خلاص کې نور ور پسې ز اخر کې داسې حد ته ورسېږي داغه نه پس به بل انسان نه وی خد دویم سوال دا درته کوم چې ته الله ارض موجود دی د دې یو مثال لاله راک و پیرا غختل پیو لوی جام نو امام صاحب دې دهری ته وی دا تاسو نه کوم چې په دې پيو کې غوړی شته که نشته وی او بالکل غوړی پکې ولی پېچو شاربه ماسته جوړ کې او وی شاربه نو شملې اخوا شو کوچ بل خوا شي کوچ غوړی دي دې پيو کې غوړی شته وی او
وی دا غوړي کم ځای دي په دې پیو کې قاشق راواله دا غوړي ته مال راو بس دا په دې پیو کې دا غوړي په کم ځای کې موجود دي وی دا په دې ټولو پیو کې موجود دي نه وی یو خاص ځای کې وی خاص ځای کې نه دي دا پیو وی که دا ډرم د پیو ډېر اوږد شي او ډېر پلن شي بیا په ټولو پیو کې دا غوړي پراته دي خواره پراته دي نو ته څنګه وایې چې ته داسې ما ته د الله متعلق یو مثال وښایه چې الله ارض موجود دی ځکه یو مثال ما ته وښایه دا دې مثال شو که نه دا غوړي په دې پیو کې که پی 10 ډرمه شي که لوی حوض شي که د دریاب هم راشي هر یو جز کې دا غوړي خواره پراته دي وی ښه دا درېیم تپوس ته نه کوم چې ته وایې چې الله هر چا ته ګوري د دې یو خارج کې ما ته ښکاره یو مثال وښایه چې ما ته پته ولګي امام صاحب ورته ویل شمع راوړی شمع یې پرې راوړه بله یې کړه نو چې بله یې کړه نو امام صاحب ورته وایي د دې شمع مخ کم طرف ته دی دهري وایي کم طرف ته چې هغه ناست و وایي دې طرف ته وایي ته هلته کښېنه اوس یې مخ کم طرف ته دی وایي اخوا وایي هلته شاته کښېنه وایي اوس یې مخ کم طرف ته دی وایي دې خوا وایي دې بل طرف ته کښېنه چې کښېنه اوس یې مخ کم طرف ته دی دې بل ته او چې کم سړی بری ابه څه وایي چې مخ یې کم ته دی پورته وایي دې مثال شو که نه بجلی نه باطی نه چې کم خلک په کم طرف ته تو دي سپومې هر سړی وي دا سپومې ما ته ګوري داسې ده که نه ده چې په کم طرف روان هر سړی وي دا سپومې ما سره په چکر روانه ده دی مثال شو هغه دهري ورته وایي چې ښه یو بل تپوس ته نه کوم وایي دې وخت کې ستا خدای څه کار کوي دا راته وایي چې دې وخت کې ستا خدای څه کار کوي امام صاحب ورته وایي ګوره 3 تپوسه تا وکړل اوس ته راکوشه چې بیا 3 تپوسه زه وکړم هغې نه پس به بیا ته بل تپوس کوې یاره وایي دا خو ټیک ده نو هغه دهري راکوز شو او امام صاحب په کرسی کېناست وایي وایه که نه تا څه سوال وه څلورمه وایي څلورم سوال مې دا و چې ستا خدای اوس دې وخت کې څه کوي وایي زما خدای دې وخت کې دا کوي چې ستا غوندې بېوقوف او قمقل سړی د دې کرسی نه راښکته کوي او ما پکې کېنوي دا زما د الله کار دی هغه دهري رب العالمین مسلمان هغه الله مسلمان عجیبه پوهه الله ورکړی یو سړی یو عالم و د امام صاحب سره روانه و د مولیانو سره د خلکو بعضې وخت روان وي خو چې خر یې خټه کې ونښلي نو بیا را منډې وایي نو هغه ملا صاحب چې امام صاحب سره روان و هره زمانه کې نو بدقسمتۍ نه زموږ د مولیانو کې دا مصیبت شته دی هر قوم کې یاره یوازې مولام نه هر چا خپل دغه کې یو بل سره نه لګي زما خو الحمدلله ټولو سره علما مې ټول خوښ دي طالبان او مولیان او نیکان مې د سیل مې خوښ حسد بغض دی که نه کوم چا سره نو یو عالم و د امام صاحب سره روانه وه ډېرې بدره دی به ورپسې وي یو ځل د عالم چې دی نو هغه کور کې ناست و د ښځې سره او ښځې سره څه مسله باندې چیړ چاړ راغی نو چې چیړ چاړ یې راغی نو دا ښځې ورسره خبرې نه کولې شپه ده دی ورته وایي ښځې خبرې کوه او ورسره خبرې نه کوي نو دا ملا صاحب ورته غوسه شو وایي که تر سبا خطو پورې تا ما سره خبرې ونه کړې داسې ورته ووایي که سبا خطو پورې دی وایي ما سره خبرې ونه کړې نو ته به ما په 3 طلاقو طلاقې اوس دا دې طلاقونه به ګورې ځان ساتئ طلاق لفظ الله یې مسلمانو ساتي ښځې سره اسې روانه کا روانه نی نو یو ډب دوه وله ورکه خیر دی د کوټې روانه ورسره جوړه کا خو داسې مستقل طلاق لفظ استعمالول دا ډېره ابغض المباحات مباح دي په بعضې حالاتو کې خو د الله نه دي خوښ ځان به دې ساتئ سړي خولې نه خو الفاظ وختل که سبا خطو پورې د ما سره خبرې ونه کړې نو به ما په 3 طلاق او 3 طلاقه لفظ یې ووایې ظالم لکه یو طلاق چې سړی وکړي نو ځا ګنجایش کېدی شي چې یا ښځې دا خو سبا خطو والا دی د خدای ظالمې او که سبا راوخته نو ته به طلاقه شي او داسې طلاق چې 3 مې ویلي دي ګورئ نو بیا به څه کوې ماشومان بچي دي دې ځره به څه کوې شا به خبرې شروع که خو ښځه ورته په لاسونه اشارې کوي ښځې له هم خړه پوخ کړی دی ړی والا پوخ کړی دی ړی یې نه وي پوخ خبرې به یې کړی وي که نه بس هغې هم په ړی کې سوچ کړی چې خدای دې ستا بیخ او بنیاد وباسي خو چې سبا راوخېږي د نه خو خلاصه شم که نه اشارې ورته کوي دې ورته اخر منتونه هم کوه پخپو م ورته پرېوځه او صاحبه د هر قسمه خواري زاري م کو چې سړی ګیر شي بیا هر څه کوي ګیر دی غریب اوس منتونه هم کوه زاري م کو چې د خدای خاطر وکړه اوس دا سبا که راوخېږي دا ماشومان به دې څه کوي ته به څه کوې او ورته په لاسو اشارې کوي چې زما خدای مل دی او تا دې خدای تباه و برباد کړي چې تا نه خلاصه شم دې نه غټ جنت بل نشته واقعي بعضې خاوند ګورې جهنمي جهنم بعضې ښځه دوزخي او بعضې خاوند دوزخي ښه اخلاق ښه شی
بیا ورته مینځداري کوه ښځې خولې ته ښه مضبوطه جننده والی چې خبرې بس سبا به خدای راخوي دله به خلاصه شم. ده چې لکه سوچ کړی چې دا مسله خو بغیر امام صاحب نه نه حل کېږي. اوس نیمه شپه را په منډه شوې ده چې راغی د امام ابو حنیفه رحمت الله ته دروازه ډبوله ده. هغه ورته څوک یې؟ پلان کې یم جي، پلان کې یم خو صاحب یو مسله راته پېښه ده دروازه کولو. امام صاحب وکړ ښه تا خو ما بس ډېرې خبرې کولې ته چل شوې یاره سی بس معافي غواړم هر څه چې مې ویلي دي. ما ته یو مسله پېښه ده او ښځې ته مې خبرې نه کولې او ما ورته ویلي دي که سبا خطو پورې در سره خبرې ونه کړې نو په دریو طلاقو طلاق. اوس هغه د کافر لور خبرې نه کوي، غم شو. بشیر دې خدای په داسې ښځه ور واړوي. اوس که سبا راوخته بیا به څه کېږي؟ نو هغه امام صاحب ورته زمانه دا خو اسانه خبره ده، ځه کور کښېنه خبرې ورسره کوه، زه درځم الله به خیر کړي. دې تللی کور ته ښځې سره بیا ناستې، ښځو سره بیا خبرې نه کوي او دې سبا ته ګوري چې خدای سبا خو دغه دې رانږدې شو. بیا راغی روایي امام صاحب پسې خدای لپاره امام صاحب څه چل وکړه. وایي زمړه درځم که نه دا خو لا سبا ته وخت شته دی. بیا ترې ښځې سره کښېنه خبرې کوه درله. بیا دې تللی دې ښځې له بیا ورته ناستې مینځداري ورته کوي او سره خبرې نه کوي. چې خبرې نه کوي دې بیا را په منډه هی امام صاحب داسې معلومیږي لکه چې ته زما له مسله نه جوړه او که دا سبا راوخت ماشومان بچي مې دي ښځه مې ده دا څه په لانجه واوړېدم د خدای خاطر وکړه د مسلې که څه حل د سړي دا راله راوباسه. یاره وایي د سبا دغه نه خو دې وویستمه مانځه نه زه در سره ځم. امام صاحب ورسره لاړ. سبا خطو ته خو لا ټایم شته دی لا نه دی ختلی. ده ته وایي ځه کور کښېنه ښځې سره خبرې کوه. او امام صاحب راغی د سبا د خطو نه مخکې لا سبا نه دی ختلی په جومات کې بانګ ووی. الله اکبر الله اکبر. ښځې دا ګمان وکړه چې سبا خو راوخته ځکه ملا خو هله بانګ وایي چې سبا راوخېږي. نو بس سړي ته وایي حقه دې ملا بانګ وی سبا راوخته تا نه زه خدای خلاصه کړم زه ستا د په دې طرف په مخه او زما په دې طرف په مخه. امام صاحب ول اواز ورکوي سبا لا نه دې ختلی سبا نه مخکې دې خبرې وکړئ. بانګ یې ورته سبا نه مخکې ووایي سبا نه دې ختلی سبا نه مخکې دې خبرې وکړئ طلاق ختم طلاق نه کېږي. دا د هغه هوښیارتوب ښه خبره مو شوه. د دوو مسلمانانو منځ کې ښځه خو ناپوهه ده قمقله ده بعضې ناپوهې ښځې بېدا یې خاوندانو سره چیړ او چاړه خوا دې خوا نه هغه مسله چې جوړه شي ښه خبره ده. ولې د ښځې د خاوند روانه شوه د دوو کورنو په منځ کې دشمني جوړه شوه اختلافات جوړ شو. الله یې د دې نه مسلمانان محفوظ ساتي. دا د هغه هوښیارتوب و د هغه پوهې و د هغه عقل و زیرکتیا الله ورکړې وه پوهې الله ورکړې وه. او لوی لوی شاګردان دي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام محمد رحمت الله علیه چې کله وفات شو نو چا په خوب کې ولید وی الله سره څه وکړل وی الله وبخله وی ما ته رب العالمین وفرمایل چې ای امام محمده په دنیا کې مې ستا په سینه کې د خپل کتاب علم اچولی ستا سینه مې د خپل کتاب نه او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او کومه سینه چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړم هغه سینه د جهنم د اور نه نه ډکو زما وبخل. بیا مې تپوس وکړو چې امام ابو یوسف رحمت الله علیه څه شو وی هغه د ما نه بره مرتبه کې ناست دی. وی بیا مې تپوس وکړو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو امام ابو یوسف څه شو بره مرتبه کې دی اده استاد د امام ابو یوسف استاد امام صاحب وبی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوم دی وی دا هغه خو تپوس مه کوه هغه خو په ډېرو لویو اوچتو مرتبو کې پورته ناست دی. نو دې امامانو حضراتو د قرآن نه او د احادیثو نه مسایل راوښتي. حضرت معاذ رضی الله عنه دا خو علمي بحث دی خو طالبانو خبره درته نه کوم دی ډېر زیات دلایل دي خو طالبانو په جبه کې په هغې تاسو نه پوهېږئ. هو حضرت معاذ رضی الله عنه نبی علیہ السلام یمن ته لېږه نو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي وی تا خو یمن ته لېږم فیصله به پسې کې وی د الله په کتاب او وی که د الله په کتاب کې د یو مسله اونه مونته بیا وی ستا په سنت د خپل پیغمبر په احادیثو په سنت به عمل کړو او وی که زما په احادیثو کې د یو مسله اونه مونته نو بیا به څه کې وی اجتهد برأیي په خپل سوچ او په خپل رأی او په خپل فکر به د قرآن او د سنت نه مسله راوباسم قرآن نه به راوباسم او احادیثو نه به راوباسم. نو پیغمبر علیه السلام په د الله تعریف وکړه الحمدلله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله. الله له ثنا ده او صفت دی چې زما زه د الله رسول یم الله استاذ یم او دا معاذ زما استاذ دی. نو چې دا زما استاذ له الله د هغې خبرې توفیق ورکړه چې په کوم زه خوشحالېږم او زما الله پې خوشحالېږي. په قرآن او سنت هر سړی څه پوهېږي. یو ځل قرآن حکیم کې یو آیت نازل شو د دې روجې متعلق
فکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. تاسو خوراک او اسکاک کوئ د شپې په روژه کې تر هغې پورې چې سپین مزې د تور مزې نه جدا شي. د سبا دا سپین مزې د تور مزې نه جدا شي. سپین مزې لفظ د مزې راغلی تار، سپین تار او تور تار د یو بل نه جدا شي. نو یو صحابي دی عدي ابن حاتم د حاتم طایی زوی دی عدي رضی الله عنه، هغه دا سوچو که هغه ته دا نور مزې واغېستل دا چې کوم د ګنډلو دا تارونه دا رسۍ دی ته واغېستې مراد یو سپینه رسۍ را واغېسته او یو یې توره را واغېسته او د بالښت لاندې یې کېښودې. نو چې کله به سبا رڼا شو نو هغه مزې به یې را واغېستل او داسې به یې ورته کتل. نو چې تر څو به هغه یو بل نه هغه رڼا نه ولګېدلې نو سپین او تور خو چې رڼا ولګي نو پته لګي، پته به نه ولګېدل نو لږ خوراک به یې کو. نو بیا به یې هغه رسۍ راوچته کړې هغې ته به یې کتل. نبي علیه السلام د چا الوین راویغت وی عدي ته څه کوې؟ وی صاحب د بالښت لاندې مې دوه مزې ایښودې دي، یو تور دی او یو سپین دی. هغې ته ګورم چې کله پکې هغه توروالی او سپینوالی راته معلوم شي نو رڼا راښکاره شي نو بس بیا خپل خوراک بند کړم. د خدای بنده یا د خدای بنده دا مقصد نه دی د الله د آیات، د هغې نه هغه تور او سپین مزې د دې اسمان د غاړې مراد دی. دا ستا د ګنډلو تار ته نه دی مراد. د اسمان په دې کناره کې دا سپین غوندې کرښه پیدا شي او د هغې نه مخکې توره کرښه وي. نو چې دا توره کرښه لرې شي او د هغې نه پس دا سپینه کرښه د اسمان په دې غاړه کې راشي هغې پورې خوراک او اسکاک کوئ چې دا راشي نو بیا به نه کوئ. ګوره صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام نږدې ملګري دي لیکن د قرآن په مفهوم او په مقصد په بعضې آیاتونه هغوی په خپله نه رسي. دا یې د نبي علیه السلام نه تپوس کوي او پیغمبر علیه السلام رب العالمین رالیږلی دی لري وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. قرآن درته موږ نازل کړه صحابه به په دې قرآن ته پوهیې. دا د نبي علیه السلام په خپله صحابه کرامو له تعلیم ورکوي. نو چې صحابه کرام په خپله هم دې ته محتاج دي چې موږ پیغمبر علیه السلام په قرآن پوهې کړي، په خپله پرې نه پوهېږو. او بیا احادیث داسې دي نو دې دپاره رب العالمین داسې نیکان او پرهیزګاران خلق پیدا کړی دی، امامان ورته وایي، ائمه ورته وایي، مجتهدین ورته وایي چې هغې د قرآن نه د سنت نه دا مسلې راوباسي امت ته رسوي. بعضې خلک یې که نه موږ د امام صاحب اتباع نه کوو. امامان څه ته وایي؟ بس د پیغمبر تابعداري کوو. نو زه یم دا امام چې درته کومه مسله ویلې ده او ته په دې مسله زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه درته یو مسله بیان کړم د دین او ته په هغې عمل وکړې. دا تا زما تابعداري وکړه که دا دی د الله او د رسول تابعداري وکړه. د الله او د رسول دا مسله خو درته بیان ما کړه خو د قرآن نه مې درته راوویسته که نه. دا مسله خو درته ما بیان کړه خو د پیغمبر د حدیثو نه مې راته راوویسته. نو که دا مسله زما خپله ګېډې نه جوړئ ما درته جوړه کړي د قرآن او سنت نه نه نو بیا زما تابعداري شوه. او که دا مسله ما د قرآن او د سنت نه درته بیان کړي نو دا خو د قرآن او د سنت تابعداري شوه. نو امامانو خو کور کې مشین نه لګولې چې مسلې یې پې جوړولې، هغې خو د کپړې مشین نه لګولې، هغې خو بل مشین نه لګولې. دوی که دا مسایل موږ ته را رسولي دي دا هغه مسایل دي چې کوم مسایل د قرآن او سنت نه دوی رایستې دي. نو د امام تابعداري دا د قرآن او د سنت تابعداري شوه. او یو بل مثال به هم درکړم، هغې بازو سره یو لوی نیر تللی دی، لوی نیر، او د هغې غټ نیر نه داسې واړه واړه ده تاسو څه ورته وایې دا ناقې راوتې دي، شاخونه ناقې راوتې دي. دا شاخ نمبر 5 دی، دا شاخ نمبر 6 دی، دا شاخ نمبر 4 دی، دا شاخونه ترې راوتې دي. او هغې شاخونو نه بیا واړه واړه لښتي راغلي دي. داسې ده که نه ده؟ اوس که یو سړی تورنځو میره کې د هغې لښتي نه په جام کې اوبه راوالي دا خو د دې لښتي اوبه شوې، لیکن که تاسو پې سوچ وکړئ دا اوبه د دې لښتي دي که دا د هغه لوی نیر د تنګي د هغه لوی نیر اوبه دي؟ دا تاسو وایه دا هغه لوی نیر دی. دا هغه لوی نیر نه په دې ورکوټې نیر کې رالی، رکوټې نیر نه ناقې ته رالی، د ناقې نه وروسته بیا لښتي ته رالی. نو که یو سړی وایي چې نه اوبو ته حاجت دی او دې تږی دی او دې وایي نه د دې رکوټې لښتي نه خو زه نه رالم، زه د غټ نیر نه علم، نو چې نیر ته رسي د تندې به یې بېخوتې مړ به یاره دا پټې خو د په دې رکوټې لښتي نه اوبه کومه په لوی نیر یې اوبه کوم. نو لوی نیر به د ده پلار هلته وړي که دا لښتې د پټې به وله هلته وړي؟ څه چل به ورسره کوي؟ دې پټې هلته لوی نیر له رسولی شي؟ لوی نیر دلته په سر راوړی شي؟ دقه مې د مسایلو مثال دی که نه. یو سړی وایي د قرآن نه، قرآن مثال د لوی نیر دی، د احادیثو د سنت مثال د لوی نیر دی. او دا فقه چې دا کوم مسایل په خلاصه وخیر نه منیا شوه یا کنز شو یا هدایه شوه دا د مونږ د فقه کتابونه دي، دې مثال د ناقو د وړو وړو لښتو دی. نو که یو سړی د فقه د امام صاحب چې کومه مسله تا ته بیان کړې ده، امام شافعي صاحب بیان کړې ده، امام احمد صاحب بیان کړې ده او په هغې مسایلو باندې ته عمل کوې، دا مسایل د هغه غټ نیر نه راوتي دي کوم چې هغه غټ نیر دی. نو دا داسې شوله که چې تا په قرآن او په سنت په خپله عمل وکړو، داسې ده او که نه ده؟
دا ځکه چې بعضې خلک دې زمانه کې راوتي دي امامان پکې موږ نه منو امام څه ته وایي او لوی امام خو نبي علیه السلام دی او د هغه په بلکل بېشک د ټولو نه لوی امام زموږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی لیکن د هغه نه وروستو امامانو کې لوی امام د هغه په امتیانو کې یادو د هغه په امتیانو کې بیا امام هغه بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعي رحمت الله علیه دی دا خلک بیا ائمه دي او دا ځانه مسلې نه جوړوي دی هغه مسلې چې د قرآن او د سنت نه راوباسي او امت ته یې رسوي امام شافعي رحمت الله علیه او قربانۍ څونه ورکړي دي دا بزرګان وګورئ اخوا دې خوا خلک نو امام شافعي رحمت الله علیه چې دی نو یو ځل مامون الرشید بادشاه سره یو مسله مقابله راغله چې مقابله راغله نو امام شافعي رحمت الله علیه ورته وایي چې په دې باس کوو وی کم ځای باس کوو وی د دریاب په غاړه به باس کوو ډېره ښه ده مامون الرشید بادشاه هم د دریاب غاړې ته لاړ او نور خلک هم لاړل نو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ته وایي راځه چې اوس باس وکړو شافعي صاحب ورته وایي نه دلته باس نه کوو وی کم ځای به کوو جانماز یې راواخېسته او د دجلې د دریاب د پاسه یې ورغورځو او پې ورغې او په هغه جانماز د پاسه کېناسته وی دلته راځئ دلته به باس کوو د دجلې د دریاب د پاسه جانماز ورغورځو پې ورغې کېناسته وی دلته به باس کوو بادشاه باندې هیبت راغی او دا خو د ډېر لوی هغه ورته خپل کرامت ښکاره کوو چې مال الله دونه مرتبه را کړې ده دا مرتبه هغه چاله خلق خدای ورکوي چې کم سړی په حق یي په باطل یې هغه له دونه دا مرتبه الله نه ورکوي پاک خلک وو نیکان خلک وو بزرګان خلک وو اوس به څوک راپاسي امامان پکې څه ته وایي امام څه ته وایي امام ابو حنیفه څه ته وایي ځانې مسلې جوړې ځانه یو مسله نه جوړه کړې دا ټول مسایل د قرآن او د سنت نه راغښتلې شوي بهر کې دا یو څو خبرې مې رب العالمین زموږ په حال رحم وکړي آفات و بلیات و مصائب و مشکلاتونه دې الله محفوظ وساتي الله زموږ جوماتونه زموږ عزتونه زموږ مسلماني او زموږ حیا محفوظ وساتي او چې څوک د دې حد تک کوي الله دې ورته مخکې هدایت نصیب کړي او که هدایت یې په قسمت کې نه الله دې تباه و برباد کړي رب العالمین زموږ دا وطن دا مسلمانان محفوظ کړي د عراق مسلمانان الله محفوظ کړي د افغانستان مسلمانان الله محفوظ کړي د فلسطین او د نورو مسلمانان الله محفوظ کړي یا الله ټول مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي الله صبر کافران دي الله تی مسلمانان کړي او که اسلام په قسمت کې نه رب العالمین په ذلل او تباه و برباد کړي بعضې دوستان دي هغوی دعاګانې غوښتې دي جمعې په حاجتونه دي څوک چې الله تعالی هغه حاجتونه پوره کړي چا چې دعا غوښتله الله دې حاجتونه پوره کړي څوک چې مریضان دي الله دې جوړ کړي د چا دشمنۍ طرفګنۍ دي رب العالمین دې هغه په روغو بدلې کړي آخر وخت کې دې الله زموږ په خولې دا کلمه